بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه وسلم. وقال عمرو بن معدي کرب په حماسه کې د ټول شاعرانو نزدیا شعرونه پکې د عمرو بن معدي کرب دي. دا قصیده مو په دې بس دا بل هم ده په دې کې دا خپل اعلی اخلاق او ذکر دا سره د خپل محبوبه دا غي د حسن تذکره پکې هم کړی دا او دا ليس الجمال بميزر دا چنه دا وې د بحر کامل لري او مرفل له مرفل چې ترفیل پکې شوی نو بحر کامل کې کم تفعیلی متفاعلون وګر په هر شعر کې درې په هر مصرع کې په هر لای کې نمبيتي کې درې کنه ټوټل شپږ تفعیلی د دې نه دوه چرنده حذف شوی نو بری کې با سلوري اولنی په اولنی مصرع کې دوا او په ورسونی دوا دې ته څه ویلېږي ها نه چې با یو تفعیلات حذف شوی ته سوې مجزور ته وای سور وای مجزو او مرفل چې ترفیل پکې شوی ترفیل دا وته د مجموع په اخره کې سبب خفیف زیاتول دا وته د مجموع په اخره کې لکه دا متفاعلون دی نو دا متفاعلون کې څه زیاتولو دا علون په اخره کې سبب خفیف زیاتول متفاعلون تن سبب شي متفاعلون تن او بیا وې دا خپل د فعل نه نو متفاعلات تر وکړه متفاعلون تن نه سره وکړه متفاعلات خو شو ویني باندې نو بدی کې تاسو جوړ کړئ لا متفاعلون ده نو متفاعلون یا دویم متعلق به ساکن شوی دی متفاعلون ليس الجمع سو شو او بیا متفاعلون لبمیزرین متفاعلون بیا فاعلم وان نو متفاعلون وذكره ردی تبور د متفاعلون ده ردی متفا او د پور علا او دا ورسونه دا چې نه کنه دا به ترفیل شوی دی یعنی په سبب په وتر مجموع په اخره کې سبب خفیف زیات شوی دی نو ردی تبور دا متفاعلات بیا مخ وای ان الجمع لمعادن ومناقب اورثنا مجدا ها وسه حدثان نساء وزن بدی کې چې نه بیغه وسره یو ځای لیکل لري دا بیغه ته اقوا پکار دي ځکه چې زمنګ سره تفعیله په حدثان نساء باندې پوره کی کنه او بیا اقوا بلا ہے بغتن وعد متفاعلون ها بیا دا ان علندا نو پسا باندې کټ کوي ښا پسا باندې لکه دا کارغه به حساب غوانه پوره کړی د خو په حساب غوانه نه اعتد لل حدثان نساء بغتن وعد داء علندا مكذا ناهدا وذا شدبين يقود ذو البيض والأبدان قدا وعلمت أني يوم ذا قوم إذا الکه دا ګوره دا ټکی ټول ګډوډ لیکلي دي کنه نو تاسو چې دا دغه درځي تفعیلات په کم ځای کې تفعیله پوره کیږي نو په هغه ځای کې به کټ کوي ښا د کپار ځای کې کار پوره کوي د څه زم کار نشته لري او ګوره لکه یوم ذا دا که اخوا بکارو کما ناجرون دا اخوا بکارو د تنمرو خدای یو ځای لیکل لري چې کې بدل الله مخه کل امرئ لما رأيت نساءنا وبدت لمي سن كأنها السماء وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جدا نزلتك شهودا هم ينظروا ندمي وأنظر إن لقيت بأن أشد كم من أخ
بوأته بيدي لحدا ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكائي ذندا لبسته أثوابه خلقت يوم خلقت جلدا أغني غنى الذاهبين أعد ذهب الذين أحبهم ليس الجمال بميزر فاعلم وإن رديت بردا دا هو قافیه بگوائے بردا بگ قافیه دا او بدی کی حروف القافیه دال بگ روی دے الف بگ وصل لے او حرکات القافیه مجرا دا بگ او نور بگ سشتے او غدا قافیه روی بگ مطلق دا مقید دا مجرده موصوفه مؤسسه مردوفه ليس الجمال بميزر جمال دا جمله خایست ویلېږي میزر مفرد ده میازر جمع دا صادر توي فعلم علم يعلمون پویدل و ان ردی ترد ردو واپس کېدل او برد برود جمع دا منقش ته ویلېږي منقش بای معنی نقش کړل شوی نقشې په غوړول شوی ليس الجمال بميزر فعلم وان رديت بردا و خائص په صادر کې نه نه ليس الجمال بميزر خائص په صادر کې نه په کپړو کې نه فعلم پوشا وان رديت بردا اگر کتا منقش صادر تلنده اچولې وای صادر کې اگر کتا د خيسته صادر اچولې چې دای باندې نقشي په صادر باندې لپاسا خو په دې کې عزت نشته دا خپل بګ نشته ليس الجمال بميزر جمال حسن خائص نشته په میزر صادر کې فعلم پوشا و ان ردیتا اگر چتا په سر کړه دی هغه اوستلې د بردا منقش ان الجمال معادن ومناقب اورثنا مجدا معادن د معدن جمع کان ته وای کان نه کان کم زمرود کان او کویلې کان دلګي د مراد نسبونه دي مناقب د منقب جمع دا او فضیلت ته ویل کې د مراد حسب ده اورثنا ورث يرثو باب سمیان عمر ورثه سمیا او میراث کا غستل مجدا د کرومه کرمونه موجوده بزرګي والا ان الجمال معادن ومناقب اورثنا مجدا وي خوبصورتي او خلا دا په حسب کې دا ومناقب او په نسب کې دا اورثنا مجدا چې هغه زندګي دا چې هغه بزرګي چې په وراثت کې د پاتې شوی یعنی مطلب دا کنه چې ته په جامو باندې خو لیکن په جامو کې خایس نشته رې خایس خدا دې چې لکستا حسب د خپلې خاندان د خپلې او بزرګي ته چې نه دا په دغه کې پاتې شوی په میراث کې پاتې شوی ان الجمال معادن ومناقب اورثنا مجدا بشک خلا هغه په حسب کې په نسب کې دا ومناقب نو په حسب کې دا اورثنا مجدا چې میراث باندې کړه بزرګي اعتد للحدثان سابقه وعدا ان علندا اعتد اعد يعد اعدادا ومعنى تیارول للحدثان حدثان دا حدث جمع دا دغه ته ویلېږي کې زمانه ته سابقه سبغ يسبغ کامل کېدل کامل عداء عدا دا عدو جمع دا علندا مضبوط قوي ها اعتدت للحدثان سابغه وعداء علندا وما تیار کړی دي د حوادث ته زمانو د پاره سابغه وعداء علندا مضبوطو اے سابغه کامل علندا مضبوط سمې تیار کړی دي عداء تیز رفتار اسونه مطلب دا کنه چې د جنگ د پاره ما د حوادث د زمانو د لپاره هر وخت ما اسونه تیار کړی دي چې هغه اسونه د سې دي چې د قوي مضبوط هم دي او مکمل هم دي تیز رفتار هم دي اعتدت للحدثان سابقه وعداء علندا ما تیار کړی دي د زمانه د لپاره حوادث زمانه د لپاره سابقه کامل علندا مضبوط سو عداء اسونه تیز رفتار
نهدن وذا شتب يقد البيض والابدان قد. نهد مفرد ہے، نهود جمع دا او غټ است ویلېږي مضبوط است. وذا شتبین شتب چې نه نو دا دغه ته ویلېږي 13 تور نه دا 13 تو داریدار تو. یقد قد یقد په معنا کټ کول. البیز کپړای ته ویلېږي سر ته ویلېږي خود ته ویلېږي خود هیلمټ. والابدان ابدان د بدن جمع ده. قد نغو جو شو نسخلین سرونه کټ کول. نهدن وذا شتب يقد البيض والابدان قد وما تیار کړی دي اعتد ما تیار کړی دي نهدن مضبوط اسنا وذا شتب او داسي دغه 13 توري يقد البيض والابدان قد چې هغه کټکوي خودونه او کټکوي بدن په کټکولو سره. مطلب دا کنه چې دسي دغه می جوړ کړی دي دتا اسونه او دسي دغه را سره دي توري را سره دي چې هغه دا وسپنه هم کټ کوي د وسپنه هغه هیلمټ او خود هم کټ کوي او بدنونه هم کټ کوي. نهدن یعنی ما تیار کړی دي هغه لغټه اسونه غټ اسونه مضبوط. وذا شتبین او هغه داسې توري چې هغه 13 دي یقد چې کټ کوي البیضا هغه دغه هیلمټونه خودونه والابدان او بدنونه قد په کټ کول سره. وعلمت اني يوم ذا كمنازل كعبا ونهدا. علمت علم يعلم منازل منزل جمع او دلته کې معنا دا را پارون کې. وعلمت اني يوم ذا كمنازل كعبا ونهدا. وعلمت ما ته پته ده چې دا دغه یو ورځ اني چې دغه ورځ باندې زه چې زه جنگ کوم کنه را کوزیدن کې ما یا را پارون کې ما کعب او نهد لرا یعنی په دا ورځ باندې چې بکم باندې ما دغه راځي کنه نو بدی کې وځه را پارون کې ما اگر څنګه چې یو انسان جنگ لذي او بل انسان په جنگ باندې را پورته کوي را باري. نو عالم ته ما ته پته ده اني يوم ذاك منازل چې دا ورځ ما دینن دا را پارول کو دا را پارولو ده کعب او نهد لرا. قوم اذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. قوم دا اذا لبسوا يلبسوا معنا اغسل الحديد سره وسبنه ته تنمروا تنمر تنميرا منظره جوړیدل منظره جوړو. حلقا دا حلق جمع دا ته ویلېږي حلقې ته او قدا دغه کټ کول زغره چمړې والا. قوم اذا لبسوا الحديد تنمروا خلقا وقدا. وې دا د قوم دی چې کله دو وسپنه واغوندي نو هغه تنمرو منظري جوړيږي هغه منظري لګي. حلقا د دې حلقو د وجنه او قدا او د چمړې والا زغرو د وجنه. مطلب دا کنه کله چې پرې دغه کې کړای لګېدلې دي پرې د خود کې او پرې جنگي لباس کې پرې کې دغه لګېدلې کونډې لګېدلې دغه حلقو او د چمړې د وجنه د دې ښکاري کتبې چې منظري دي. واښوي قوم اذا لبسوا الحديد دا قوم دی چې کله دو واغوندي وسپنه یعنی د جنگي لباس واغوندي نتنمرو دو بیا یې په شان د منظرو ښکاری دي منظري. حلقا دا چې دا دغه نه وي د توري نه د وسپنه نه داغه هغه دغه جوړ شوی حلقې وقدا او د چمړې نه د چمړې د زغرو د وجنه. خاجي كل امرئ يجري الى يوم الهياج بمستعد. كل امرئ هر یو سړی امرؤ مفرد او يجري الى يجري جرا يجري په معنا ګرځیدل منډه وال الى يوم الهياج حیاج د هی جمدا ضربه ضربون راضی او را پورته کول په جنگ باندې استعداد تیارول. كل امرئ يجري الى يوم الهياج بمستعد. و هر یو سړی
جاری وي یعنی زید ځان سره وړي د ځان سره هر یو سړی وړي د ځان سره الی یوم الحیاج د جنگ اورځ ته بمستعد هغه څه چې د تیار کړي مطلب دا کنه چې څه تیارې دي انسان د ځان سره کړی د خپل وس او د طاقت موافق دی هغه جنگ ته د ځان سره وړي لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا لما رأيت رأيرا دا غباب فتح يفتحنا نساءنا دا امرأة جمع دا من غير لفظه يفحصن فحس يفحص فتح يفتح ومعنى من دا وحل معزاء سخت ازمکی دوئی شدا دا سخت دشمن دا لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا وکله چې ما خپل زنانه ولیدلې يفحصن چې منډي والے شدن منډي تیزه بالمعزاء په سخت مګه مطلب دا چې کله ما خپل کور ته نانه ولیدې کنه چې هغه منډي وهلې تیزه منډي والے په سخت مګه لما رأيت نساءنا کله چې منګه ولیدې خپل زنانه يفحصنا چې منډي والے شدن په منډي والو سره تیز بالمعزاء په سخت مګه وبدت لمي سنك انها بدر السماء اذا تبدى وبدت بدا يبدو بدوا معنی ظاهر دل لمیز شاعر د خزنوم دی کأنها بدر السماء بدر چې نه دا سپوږمۍ ته ویل کیږي سپوږمۍ اوله کې چراو کیږي نو لاولنی درې ورځې ته هلال وای او په اخر کې ورته محاق وای او په منځنو دی لسمه سوال لسمه په لسمه کې ورته بدر وای بدر منیر ورته وای په نور ورته ورته قمر وای بدر ورته وای نو تبدا ښکار کېدل وبدت لمي سنك انها و مکه وی کنه چې خزر اوته او سخت دي کې منډه والے نو زما خزر لمیس پکې هم راښکار شولا لمیس پکې هم په نظر راغله کانها بدر السماء اذا تبدا و زما د عقد دي شو چې ته به چې دا سوال سم شپې پنګمې دا کله چې راښکار شي وبدت لمیس او قارش و ظاهر شو لمیس کانها بدر السماء گویا کې چې دا د اسمان هغه دغه دا سپوږمۍ دا اذا تبدا کله چې ښکار شي وبدت محاسنها التي تخفى وكان الامر جدا بدا يبدو خجوش محاسن خلات ولګي محسن جمع خلات ولګي التي تخفى خفيه يخفى پټېدل وبدت محاسنها التي تخفى وكان الامر جدا نو چې کله راښکار شو د سپوږمۍ دا په شانتي وا او دا هغه ټول حسن ښکار شو کم حسن و کم چې پټو وکان الامر جدا او معامله لکه سخت شوه وبدت محاسن او بدت افکارت ولدي هغه محاسن یعنی مطلب دا چې کله دې منډه والو د سره ښکار کېدله ا د سپوږمۍ په شان دراله نو لدي هغه کم حسن چې دې پټو نو هغه څه شو راښکار شو وکان الامر جدا کار چې نه دا سخت شو سخت نازلت كب شهم ولم ار من نزال الكبش بدا نازل ينازل منازله معنا دغه ته ویل کیږي را پارول مخکې شو کبشن اکباش شمر اصل کو خو دغه ته ویل کیږي ګټ تا کبشن کنا ویل کیږي معنا سردار دی وې نازلت كب شهم ولم وای ما دا واغه سرداران ما دغه کړل سردار د قوم ولا راپار کو ولم ارى او ما نه لیدل من نزال الكبش بودا د سردار د را کوزیدو سچارا مطلب دا کنه چې ما دومره ټارچر کو دومره مې دا وکنه چې لکه هغه د را کوزیدو نه بغیر ورته بل سلار نه معلومه خلاصې ور سره نو خامخ را کو شو نازلت كب شهم ولم ويراكوز می کو د دوغه سردار د دیغه مشر ولم ارى ما نلد من نزال الكبش د د راغوزیدو ته بودن سچاره سلاره هم ينظرون دمي وان ذر ان لقيت بان اشد هم ينظرون نظر ينظر معنا نظر کول انظرهم د قشانت له ان لقيت لقي يلقى معنا ملاقات کول اشد يشد بمعنى حمله کولو هم ينظرون دمي وان ذر ان لقيت بان اشد هم ينظرون دو نظر من لو زمانه ویني دو نظر من لو زمانه ویني دا زمانه ویني وانظر او ما نظر من لو داغه ویني
ان لقیتو کچتزو سره ملاقات وکما ان اشد جزو به سخت حمله کوما لان اشد یذین در ما منلو چې کله د سره ملاقات وکم نو سخت حمله به کوم کم من اخ لی صالح بوأته بيدي لحدا كم من اخ كم خبريه ده من اخ مفرد ده اخوات اخوه جمع ده بوأ يبوء تبويئا معنی زی ورکول لحد قبر ته ویلېږي یو زمونږ د شقی د سنیک چی او لحد چې د سي لکته وګنی او بیا به مینس کې راغلی کوم ځای کې جسمه کا را نړیږي نه نال دغه لحد کوي کم من اخ لی صالح وډیر زما نیکان رونو زما ډیر نیکان رونو بوأته بيدي لحدا چې ما په خپل لاس باندې هغه ته په لحد کې زی ور کړ مطلب دا چې ما خخ کړی دي خو چې ما کله قولو ما ان جزعت ولا هلعت ولا يرد بك زندا جزع يزوم معنا پریاد کول جړل هل يعلم پریاد کول دي ولا يرد رد معنا واپس کول بکا زندا معنا واپس کول لګونتګه ما ان جزعت ولا هلع وما هنا چې د خپلونه مې د کولو نه مې د بے صبرۍ مظاهره کړې و ولا هلعت انه می فریاد کړهو ولا يرد بکا زنده که ما ته پته و چې زما دا جړه دا نشي را پس کوله ذره برابر کده په هر څونه جړه کومه نو دا نه را پس کوله نو ما په هغه باندې جړه مړه نه کړي پوښ ما ان جزعت و ما نه جزا کړی دا فریاد می کړل ولا هلعت او نه می به صبرې مظاهره کړی دا ولا يرد او نو واپس کوي بکا زما دی جړه زنده داغه معمولی څه هم نه واپس کوي البسته اثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا البس يلبس الباس معنا کپڑے اغوستول نو ما ویا تا کفنون اغوستول اثواب دا کپڑے دا ثوب جمع کپڑے د مراد کفن دے وخلقت خلق يخلق معنا او جلدا جلوجا يجلدو معنا مضبوطو البسته اثوابه و ما واغوستول اغي دا کپڑے دا یعنی کفنون مرتور واغوستول وخلقت ز پیدا کړه شوما یوم خلقت په کومه چې پیدا کړم جلدا مضبوطو مطلب دا غن چې د وس نه مضبوط نه ما بلکې دا پیدایشي مضبوط یم پیدایشي البسو اثواب ما ته کپڑے او سول وخلقت او پیدا کړم په کومه باندې پیدا کړم مضبوط اغنی غنا الذاهبین اعد للاعداء عدا اغنا یغنی اغنا معنی کفایت کول ذاهبین ذهب غنی یغنا معنی نیاز کې به نیاز کېدل ذهب يذهب بمعنى دا دغه معنی تللو معنی عد يعد بمعنى تیارول اعداد عدو جمع اغني غنى الذاهبين اعد للاعداء عدا واذا کافی کیګما غنا الذاهبین دتلونکو د طرفنا دتلونکو د بنیازه طرفنا اعد للاعداء عدا او شمار لیکيګما د دشمنانو د پاره یوازې مطلب دا کنه چې لکه زه یوازې د دشمنانو د پاره شمار لیکي چې زه ما کنه بس بیا بل چاته حاجت نه اغنی ز کافی کیګما غنا الذائبین دتلونکو کسانو داغه بنیازینا یعنی مطلب جنگ لچنه او عد شمار لیکيګما للاعداء د دشمنان د پاره د پشمارل سره ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا ذهب يذهب بمعنى تلل احب يحب احبابا محبت کول وبقيت بقي يبقى فردا منفرد ذهب الذين احبهم تلي دیا کسان چې ما بلاوي سره محبت ساتو وبقيت مثل السيف فردا او زه پاتې شم د پشان د توري आवाज نو چې څنګه زما ملګری ټولو فات شوی دي او د توري پشان आवाज پاتې شم نو زه په دنیا کې سکوما و بادر سره جنگي کوم چې مړ شم زه